أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس او بعضی د خلقنا منها سودی یقولو چوائی آمنا بالله منگ ایمان روڑ دے پا اللہ تعالی باندے وبالیوم الآخر او پر رضی رستنے باندے وما هم بمؤمنین او حال دارے چ ندی دی ایمان روڑن کی یخادعون اللہ دی دوکور کوي اللہ تعالی تا والذین آمنوا او آکسانو تا چی مان روڑے دے وما یخدعون او دی دوکنور کوي الا انفسهم مگر زانون خپلوتا وما یشعرون او دی احساس نلری. پمخ کے رکو کے د متقیانو خالص مومنانو بیانو پینزو آیتونو کے او دائی نرستو کارا منکرین چه کافران و توی داعی بیانو پا دو آیتونو کے او اس پا دی رکو کے دیار لس آیتون دی او پا دی کے دی او درم قسم بیان دے چی دانا پا ظاہر کے کافران دی او نہ حقیقت کے مومنان دی. دیتا منافق او منافقان وی لکی گی چی پا ظاہر کے مومنان دی او پا حقیقت کے او پا باطن کے دا کافران دی. پا جب باندی ایمان او اسلام ظاہری او ځان مومنانو کی حسابی او بعض اعمالم دا مومنانو اختیاری او پزرکی کفر دے عقیدے دا کفر دا ایمان او اسلام پڑکی نشتا نو دا یو درم قسم او درم فریق شو چی دیتا منافقان ویل کیگی. دا منافق دانم دیلا قرآن کریم ورکڑ دے او احادیثو کم دیتا منافق ویل شوے دے. قرآن کریم مستقل سورت المنافقون دا دی بارک نازل کڑ دے پارہ نمبر 28 کے. قرآن کریم مختلف مقاماتوں کے ددی ذکر تفصیلاً کر دے لکہ پسور توبہ کے پلاسم سپارہ کے ردی ذکر دیر تفصیلاً شوے دے پسور احزاب کی ددی ذکر راغلے دے او نور مختلف مقامات و زینوں کے ددی ذکر کل اجمالاً و کل تفصیلاً شوے دے. مکی دور کے منافقان نو پدغ دیار لسکال کی یا دو لسکال کی مکی دور کے منافقان نو بلکہ التہ دا کفر غلبوا بعض مومنان مسلمانان کی حقیقت کے خالص مومنانو آغی کمزوری و ناغی و پظاہر کی ایمان نخکا رکو لیکن اڑے پا ایمان مان اکلک و مضبوطو. دا نفاق و منافقتو دا پا مدینہ منورہ کی بیا پیدا شو او داغی بنیادی وجہ داوا چی مدینہ منورہ کی یو خزرج یو قبیلہ دا دو غٹ قبیلی مدینہ منورہ کی اوس او خزرجو دا دا مدینی منوری مقامی خلقو اصل باشندگانو. دا دین علاوہ مدینہ منورہ کی بار یو دری قبیلی دا یہودو وی بنو نذیرو بنو کینوکاغو او بنو قریظہ دا یہود و قبیلے وی. مدینہ منورہ کے نصارہ و عیسائیان نو الا ماشاءاللہ کیو نیمو لیکن نو نصارہ چیو عیسائیان دا پا نجران کی یمن کیو او دا یہود دلتا مدینہ منورہ کیو. دے دو قبیلوں کی اوس او خزرج
د دې خزرج قبیلې یو سردارو عبدالله بن ابی بن سلول دا مشرمو سردارمو وجاهت والو دنګو ډېر زیاتو قد و قامت برابرو شکل و صورت برابرو او رده په مدینه منوره کې کافی اثر رسوخو تر یو زمانې پورې د دې دریو قبیلو چې د یهودو وي د دې د مدینې په مقامي خلکو باندې کافی اثر رسوخو دی عبدالله بن ابی بن سلول رو خپل اثر رسوخ پیدا کو مدینه منوره کې او دی نږدې و چې د سرداري او د بادشاهۍ اعلان کړی وي چې زه به مدینې منورې بادشاه او سردار یم صرف د خپلې قبیلې د خزرج نه د اوس قبیلې ومو د الله شانو دې دوران کې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړو مدینې منورې ته چې نبی علیه السلام تشریف وروړو نو ورو د خلکو رجحان نبی علیه السلام ته پیدا شو د مسلمانانو تعداد ورو سیوا کېدو د دغه طرف ته چې د خلکو میلان ورو کمیدو دې دنه د حسد او د بغض او د کینې هغه اور په ده کې تیزېدو د نبی علیه السلام خلاف و خو دې په دې تمه په دې امیدو چې نبی علیه السلام مهاجر دی یو څو مهاجرین ورسره راغلي دي کېدای شي داسې یو حادثه راشي او داسې حالات راشي چې د مدینې منورې خلک به دې پریزي او دې به بیا د دې علاقې نه بل خوا لړ شي دې په دې امید او په دې تمه باندې و د الله شانو چې غزوه بدر وشوه او د بدر دا جنگ داسې یو جنګ چې د په دې سره دې په هغه امیدونو باندې هغه اوبه واوړېدې اسلام مستحکم شو چې د مکی ونته کې خلکو ته شکست ورکو 70 لوی سرداران قتل شو دا دې دا چا تمه او چا امیدو چې داسې به وشي نو په دې سره دغه مکمل سرداریم ختم شو ځکه چې اکثر خلک مسلمانان شو د مدینې منورې د به ټایم په ټایم باندې بیا هغه خپل نفاق ظاهرو به د دې نه مخکې د خپل نفاق نه دی ظاهر کړی چې ته په خاص موقعو باندې بخاری شریف کې روایت دی عتبان ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی دام د خزرج قبیلې دی د کور د مدینې منورې نه بارو د کور او د نبی علیه السلام د جومات په منځ کې یو خوړ و یو وادي وه نو کله به چې باران وشو نو خوړ به راغی نو بیا به دې جومات ته نشه رارسېدی مانځله بل د په سترګو کې کمزوري وه نظر یې پوره نه لګېدو نو د نبی علیه السلام ته ووی چې حضرت تاسو یو ورځ زمونږ کور ته راشئ چې هلته تاسو مونځ وکئ نو بیا به زه هغه ځای کې مونځ کوم خپل کور والا ته به مونځ ورکوم د ده په محله کې مې یو وړوکی غونتی جومات و د نبی علیه السلام د جومات نه علاوه په مدینه منوره کې 9 جوماتونه نور ومو نو دوی به خپلې جمع هم کولې خو مقصود یې دا و چې زه په خپل کور کې جمع به ورکوم نبی علیه السلام ورسره واده وکړه چې زه به درشم بیا یو ورځ نبی علیه السلام ځان سره یو څو صحابه واغستو پای کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور حضراتو نبی علیه السلام روان شو یو ځای کې دا منافقان ناستو د عبدالله بن ابی بن سلول هم ناستو د دې دا نفاق لا پوره ظاهر شوی نو نبی علیه السلام په خوا کې تېرېدو په سورلی باندې سورو نو هغه ځای کې چې څنګه دي تېرېدل نو د منافق وی چې لږ لرې به تېر شوی وی دا څه خاورې او دوړې دي په موږ باندې راوستې حالانکه خاورې او دوړې بالکل نه وی پر دا هغه انتقام او هغه حسد او هغه بغض د هغې اظهار یې وکړو نبی علیه السلام سره چې کم صحابه و په هغې کې یو تن ورته ووایي هغه د سره خبرې تیزې کړې ده بدتمیزي وکړه قریب و چې دواړه فریق خپلو کې انښتې وې جنګ راغلی وی نبی علیه السلام جنګ او رفع دفع کو روان شو خو طبیعت خراب شو د خفګان آثار پې رالو هلته چې د عتبان ابن مالک رضی الله عنه کور ته ورسېدو عتبان ابن مالک رضی الله عنه کتل چې نبی علیه السلام خفه دی نو پوه شو چې په لاره کې څه واقعه راغلې ده نو د ملګرو نه به یې تپوس کړي چې څه چل شوی راهي به ورته ویلي چې دا شان چلو شو
نو دا عتبان ابن مالک په خپله د عبدالله بن ابی بن سلول د قبیلې سړی دی، خو کلک مسلمان دی، مخلص. هغه ورته وایي چې حضرت مخه پکېږئ په دې باندې، ستاسو د راتلو نه مخکې د ده په دې مدینه منوره کې یو راج یو نوم او سرداري و د دې یو لوی مقام او ستاسو په راتلو سره هغه دغه ټول سرداري او راج هر څه ختم شو. نو دې هغه حسرت او هغه افسوس او حسد هغه اور د کې روچت شوی دی. نو دې هسې تاسو یې خیر پې نه لګئ. نو که دا دې سوایي یا بد رد وي یا د باندې مسله راځي نو تاسو په دې خبره مه خفه کېږئ. نو د مدینې خلک هم په دې خبره پوه شو چې د حسد هغه اور د کې تیز شوی دی. په یهودو کې یو لوی کافر بلو، هم د ده ملګرو کعب بن اشرف، دا هم لوی منافق په یهودو کې. د بدر په جنگ سره د دې هغه ټول امیدونه ختم شو، بیا رو د دې نفاق به رو ښکاره کېدو. د بدر د جنگ نه بعد دې فیصله وکړه چې اوس به انډرګراوند هغه خپل محنت او خپل سازشونه به جاري ساتو به، یعنې کله موږ د نبی علیه السلام اوس مخالفت نشو کولی او مقابله ورسره نشو کولی. نو اوس به اندروني خانه د دې سره به مقابله کو، دې کې به انتشار او تفریق به پیدا کو. نو موقع باندې د دې نفاق به بیا ظاهرېدو، لکه د احد په جنگ کې د دې نفاق څه درجه کې ظاهر شو، بیا د غزوه خندق په موقع باندې ظاهر شو، او زیات نفاق چې ظاهر شوی دی هغه د تبوک په جنگ کې بیا ظاهر شو. تبوک یو داسې واقعه شوې ده، سوره توبه کې به انشاءالله 10مه سپاره کې به تفصیلا د دې احوال بیانېږي به چې د ډېرو منافقانو پته ولګېده. دا رئیس المنافقینو دیم د نفاق په حالت کې د دنیا نه لړو چې مړ شو. نبی علیه السلام سره ډېر د خیر معامله وکړه، حالانکه د نبی علیه السلام ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. د نبی علیه السلام په پاک دامنه بیبي په عایشې رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګو، الله جل شانو د برات او آیتونه راولېږلو. دغرنګې دا چې کوم لوی جنګونه شوي دي دا د ده وجې نه شوي د نفاق د وجې نه. بهرحال بیا نبی علیه السلام د سره د خیر معامله وکړه، خپله کورتۍ وباسله، دله یې ورکړه، هغه د په کفن کې شامله شوه. نبی علیه السلام پې جنازه م وکړه. عمر رضی الله عنه منې کو، لیکن نبی علیه السلام وفرمایي چې نه. بیا الله تعالی آیتونه راولېږه ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. د نبی علیه السلام په دې فعل باندې ډېرو منافقانو بیا توبه م وباسله، هغوی صحیح کلک مسلمانان شو. د الله شان دی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. دا ظالم رئیس المنافقین دی، الله تعالی داسې نیک عمله صالحه زوی ورکړو چې هغه کلک مسلمان او مخلص او د نبی علیه السلام جانثار، د هغه نوم عبدالله و. د ده لور ده جمیله، هغه مسلمانه وه، صحابیه ده او کلکه مسلمانه وه، لیکن دی په خپله د نفاق او د کفر په حالت کې د دنیا نه تللی دی. دغرنګې کعب بن اشرف هغه هم د ده ملګری و، هغه هم دا سازشونه به کول، هغه هم د نفاق په حالت کې د دنیا نه تللی دی. دلته کې په 14 آیتونو کې تفصیلا ذکر راغلی دی. د هغې وجه دا ده چې چونکې دې ایمان ظاهره او اسلام به ظاهره، چې د مسلمانانو او منافقانو منځ کې واضحه فرق وشي، د هغې لپاره قرآن کریم تفصیلا ذکر وکړو چې په دې کې څه خرابې دي، څه صفات دي چې دا صفات په مؤمنانو مسلمانانو کې رانشي. بل دا چې د منافق او د مؤمن منځ کې به څنګه پته لګي چې دغه صفتونه په چاکی دا به منافقي او چې چاکینی دا به کلک او مخلص مؤمن وي. منافق په 2 قسمه دی، یو منافق اعتقادي دی او بل منافق عملی دی. منافق اعتقادي هغه انسان ته وي چې دا عقیده د کفر وي، پړه کې ایمان نشته، نو که ظاهره کې په ژبه ایمان شته او که نشته، دا منافق اعتقادي دی او دا د کافر نه بدتر او خطرناک دی او د سزا د کافر نه هم زیاته سخته وي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دیو په جهنم کې ډېر لاندې طبقه کې به وي. او دی منافق عملی دی چې پړه کې ایمان دی ولیکن عمل یې د منافقانو دی.
نو دې باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، بخاری شریف کې روایت دی چې د منافق 3 علامتونه دي، بل روایت کې 4 علامتونه بیان شوي دي. آیت المنافق 3، د منافق نښې علامتونه هغه 3 دي. اذا حدث کذب، کله چې دې خبرې کې نه دی به دروغ وي، دروغ به زیات وایي. او دویم دا چې واذا خاصم فجر، چې کله دې چا سره جګړه کی، چا سره بحث مباحثه راشي نو کنځلې به کوي، بدرد به وي. واذا اؤتمن خان، چې کله تو سره امانت کې دی دیو پکې خیانت کی. نورم راغلي روایتونه چې اذا وعد اخلف، کله چې وعده وکړي نو خلاف ورزي کی. ان د وعدې ټیم کې دا نیت چې دا پورا کوم نه، خو اسوتی او بالکل داسې وکومه. د وعدې په ټیم کې اراده د پورا کولو نی او بیا وعدې کې، دا د منافق علامت دی. نو دا علامتونه چې په چا کې وي په ظاهره کې، یا یو یا 2 یا ټول علامتونه، او پړه کې ایمان دی، دا مؤمن دی خو ګناهګار دی. او عمل د منافقانو هلته موږ منافق بنه وایو، یعنی مسلمان ته موږ منافق نه وایو، اگر چې عمل د منافقانو دی. فاسق او فاجر ورته ویلی شي خو منافق به ورته نه وایو. او چې رچا پړه کې عقیده د کفر ده نو دا منافق اعتقادي دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه چې تشریف وړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام که چاته منافق ویلې به دا خو منافق بیا شو، ځکه نبی علیه السلام ته د وحی په ذریعه سره معلومه شوه. خو چې نبی علیه السلام دنیا نه تشریف وړو او د وحی سلسله بنده شوه نو اوس به موږ چاته منافق اعتقادي نه وایو چې ستا عقیده د نفاق ده. به د هغه عمل ته به ګورو، که عمل د منافقانو دی نو بیا هم د منافقت فتوا په هغه باندې نه لګو چې ګندا منافق دی، ځکه د معامله د دو د الله تعالی منځ کې ده او موږ تر هغې ظاهر کې هغه پته نه لګي. نو د منافق علامتونه هم د آیتونو کې بیاني او د احادیثو کې هم د علامتونه هغه بیان شوي دي. فرمایي چې ومن الناس، او بعضې د خلکو نه، یعنې خلکو کې سم خلک هم ډېر دی، مؤمنان مسلمانان هم شته، خو بعضې پکې لا داسې هم دي چې صرف په ظاهره کې د هغې ایمان دی او په زړه کې یې ایمان نشته. ومن الناس، او بعضې د خلکو نه، الناس دا داسې یو لفظ دی چې جمع د انسانون ده، ناسو یا اصل کې اناسونو، د انسان ته انسان ځکه وي چې دا د انسه یا ناسو د مانوس کېدو په معنا باندې را، د انسان ته انسان ولوي دی مانوسه کېږي. حتی آدم علیه السلام مانوسه شو بی بی حوا علیه السلام سره. نو انسان کې د انس معنی ده، یا د انسان د نسیان نه دی، او نسیان معنی یېرېدلو، د انسان نه یېره ډېره زیاته راځي. اول الناس اول ناس، په انسانانو کې لومبنی انسان چې د هغه نه لومبنی یېره راله. حضرت آدم علیه السلام ته چې د کم کار ویلی شو چې دا به نه کوې، هم اکه کار هغه وکړو. نو لومبنۍ یېره د حضرت آدم علیه السلام نه قرآن فنسیه د هغه نه یېره راله. نو انسان یا د انس نه دی مانوس کېدل، او یا د نسیان نه دی یېرېدلو. من یقولو، هغه څوک دی چې وایي، په خلکو کې بعضې داسې هم شته چې هغوی داسې وایي، یقول وایي په ژبه باندې، صرف په خوله باندې وینا کوي او پړه کې دا خبره نشته. آمنا بالله، په ژبه دا اقرار کوي چې موږ ایمان دروړی دی په الله تعالی باندې، وبالیوم الاخر، او په ورځې رستنۍ باندې. ایمانیات و ابتدا د الله تعالی د ذات نه کېږي، دا ابتدایي ایمانیات دي. په ایمان کې لومړنۍ خبره د الله په ذات باندې ایمان وروړل دي. نو هغه وایي وبالیوم الاخر، په ورځې رستنۍ باندې. نو آمنا بالله والیوم الاخر منځ کې تمام ایمانیات رالو، الله تعالی په ذات باندې، په صفاتو باندې، فرشتو باندې، کتابونو باندې، پیغمبرانو باندې، تقدیر او په ورځ د آخرت باندې، یعنی تمام ایمانیات باندې زمونږ ایمان دی، مونږ اقرار کو د دې خبرې. دا نه چې ګنې صرف په الله او په ورځ رستنۍ باندې، نه تمام ایمانیات باندې زمونږ تصدیق کو. نو په خوله دا خبره کی، په خوله باندې اظهار کی، لیکن قرآن سوی وما هم بمؤمنین،
دا و حالیه دی او حال دار دی خو وایي چې موږ مؤمنان یو موږ ایمان ناوړی دی لیکن وما هم بمؤمنین او نه دی بمؤمنین ایمان راوړونکي بمؤمنین کې دا با چې دا د تاکید دپاره ده او یا د الصاق دپاره ده مطلب دا دی چې دی خو په خوله وایي چې موږ ایمان ناوړی لیکن دی کې ایمان بالکل نشته یعنې دی د ایمان په خوا کې نه تیر شوي ایمان دی پورې لګېدلی هم نه دی دی خو لا دا دعوه کوي چې ایمان زمونږ په زړه کې دی حالانکې که بعد دپاره د الصاق شي نو مطلب څه دی چې ایمان خو دی پورې خوا کې لګېدلی هم نه دی سره هغه مس شوی هم نه دی سره او دی لا دعوه کوي چې ایمان زمونږ پړه کې دی بل قرآن کریم وما هم بمؤمنین وی ګرامټیکلی پکار داره چې دی وما قرآن کریم وما آمنو ویلې وی وما هم بمؤمنین یې وی دې کې ناشنا اشاره ده مطلب دا دی چې دی نه په ماضي کې ایمان ناوړی په تېره شوې زمانه کې نه فی الحال د دې کې ایمان شته او نه آینده دې کې ایمان راتلی شي وما هم بمؤمنین جمله اسمیه ده یعنی دا ایمان په دې کې په یو زمانه کې هم نشي راتلی نه مخکې نه اوس او نه آینده کې دی لا دعوه کوي چې موږ ایمان راوړی دی وما هم بمؤمنین او حال دار چې نه دی ایمان راوړونکي نه آینده کې نه فی الحال او نه په تېره شوې زمانه کې نو دا صرف د خولې دعوه شوه خو پړه کې یې ایمان نشته دی دا اظهار ولې کو نو دا د مفاداتو دپاره یو خو دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه او د مسلمانانو د ملامتیا نه ځان بچ کو چې هغوی مونږ ملامته کینه او دویم دا چې اغراضو لپاره چې زه مسلمانانو ته څه میلاویږي نه مونږ ته به هم میلاویږي به شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله دې ځای کې فرمایي چې دې خلکو د دنیا نفع هغه غوره کړه د آخرت په نفع باندې دا ځکه په خوله یو څه یې پړه کې بل څه او دویم دا چې د آخرت نفع دي دا ډېر څه ښکارېده نه او دریم دا چې دی د دنیا دا معمولی ضرر چې دی دا د آخرت د ضرر نه لوی وګڼو حالانکې آخرت کې دې لپاره ډېر سخت عذاب تیار شوی دی هغه دې ته نه ښکارېدو او د دنیا هغه معمولی ضرر یعنې که دوی چې مونږ انکار کو چې مونږ کافران یو نو ممکن ده چې مسلمانان موږ سره جنګ وکړي د مونږ او د هغوی مقابله وشي نو دا معمولی ضرر د دنیا ده دا دې ته د آخرت د ضرر نه لوی ښکارېدو حالانکې پکار ده چې مخامخ یې ویلو چې موږ مسلمانان یو او یا موږ کافران یو نو دا دې دا دورنګي ځکه کوله چې په خوله یو څه او پړه کې بل څه قرآن کریم دا وضاحت ځکه کوي چې مؤمنان مسلمانان د دې خبرو نه ځان وساتي دغه رنګې دورنګي مؤمنان مسلمانان شروع نه کړي دومره کافي دی او بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي موږ ایمان وروړی په الله تعالی باندې او په ورځې وروستنۍ باندې او حال دار چې نه دی ایمان راوړونکي